औरत की अगर माहवारी के बाद पाकी आ गई हो और गुस्ल न किया हो तो क्या शौहर इससे रुजू कर सकता है? यानी यो खजी माहवारी बीमारी ची हैज़ वर्ते वेले कीगी अब पूरा शुआ और लस वर्ज़ी न दी पूरे शिवी ज़मंग दे वतन द ज़नाना आम आदत द पिंजो नवाले वो रज़ू पूरी च रो गई बीमार नहीं पिंजो नवाले वो शपग वो रज़ी दा आदती द ज़नाना कपदिश पग वो रज़ू की आदत په دوران کې د عادت پوره شو وینه بنده شوه نو څو پورې چې غسل نه یې کړی خاوند ورته نږدې کېدی نشي او چې 10 ورځې تېرې شوې پوره او عده حیض یې بند شو نو بیا د لمبلو نه مخکې خاوند یې سره یو ځای کېدی شي. ها د حیض په دوران کې د ښځې نه نفع اخیستل جایز دي بوسو کنار کول ځان ته رانږدې کول ښکلول وغیره دا جایز دي خو په ځان به کنټرول ساتي د کپړو د پاسه د کپړې به دي وي کپړې به د بدن نه لر نه وي که کپړې د بدن د لرې وي ته بربنډ وي یا زنانه بربنډه وه دا بیا انتهایی خطرناکه خبره دغې نه نبي علیه الصلاة والسلام منع فرمایلې ده. دا ملګري لیکلي ورور ته صدقه ورکولی شي او کومو ټولو رشته دارانو ته بغیر د فرض زکات نه فرض زکات او د نظر او سرسایه او د منز او د روجې فدیه دا خپل رشته دارو ته هغه رشته دارو ته پلار مور د هغې نه پسې بره ځه لور زوی د هغې نه پسې په ښکته راځه خاوند ښځه دوی باندې فرض زکات هم نه کیږي او واجب صدقه هم پې نه کیږي نظر هم پې نه کیږي او سرسایه وغیره دا پې هم نه کیږي او فدیه د مانځه وغیره دا پې هم نه کیږي. دې نه علاوه نفل صدقه عام چې موږ خیراتي خبره کوو خیراتي څه څیز دا بهترینه صدقه ده چې دا په خپل اولاد باندې وشي په خپل مور پلار باندې وشي په خپل وروڼو خویندو باندې وشي نو واجب او فرض دا نشي ورکولی او د دې نه علاوه نفلي صدقات دا چې کومه دی مور پلار نیا نیکه بچو اولاد نسو کړوسو وروڼو خویندو ماما وغیره ټولو ته ورکولی شي. دا ملګري تپوس کړی یو تپوس چې د زړه د سکون او حلال رزق دپاره خاص وظیفه اسانه وظیفه خو دا ده چې صورت اخلاص وایه 200 پیرې 200 پیرې صورت اخلاص آسان کا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او دا هم وایه او وروستو چې کوم دی د اجاز مولانا نه یو وظیفه د حاجاتو هغه بدل درکړي اتې حاصله کوي هغه فوټوسټیټ ته وکړي خپل کور کې هر فرد له ورکړي هر مانځه پسې به وایي انشاءالله او د دې زړه د اطمینان دپاره درود شریف ډېر وایه درود شریف چې څومره ډېر ویلی شي د خپل سلسلې درود شریف 1500 پیرې دی په سلسله چشتیه کې قادریه کې 1000 پیرې دی که دا کولی شي خو ډېره زیاته ښه ده که نه نو کم از کم 313 پیرې درود شریف دا درود قادری اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك دا 313 پیرې کم از کم دا کم از کم مرتبه ده ګورې نور د دې نه چې څونه ډېر ویلی شي نو ډېر وایه. دا ملګري بل دویم تپوس کړی دی د شیشې مخې ته مونځ کول څنګه ښه نه دي شیشه کې تصویر ښکاري عکس ښکاري سړی هغې ته متوجه کېږي د بعضې خلکو په دې محرابونو کې دغه لګولي شیشې لګولي دا ناروا دي ناروا خو دغه یو په دوه وجې دي یو په دې وجه باندې چې دا ګلکاري ده او نقش و نگار په دې مخامخ دیوال په جومات باندې منع دی په دې لیکل منع دي او بل پکې په دې شیشه کې تصویر ښکاري نو تصویر خو نه دی عکس دی خو بیا هم د سړي هغه توجه ګډه وډه کوي دا ګلکاري لکه بوټي دي پې جوړ کړي دي خو ستا توجه ټول هغې ته ځي او یا پې لیکل دي ستا توجه ټول هغې ته ځي د هر موږ ټول داسې یو دا زموږ د جومات ته وګورئ دا موږ بلکل دا فرنټ بیخي ساده دی نه پې لیکل شته نه پې چې کومه دی ګلکاري شته
بس بهترینه ګلکاري په جومات کې سپین رنګ دی بهترینه ګلکاري سپین رنګ دی داسې توره پټم پکې راشي نو د ښه د جمعیت جنډه به هم ترې جوړه شي بار د دوه پیلرې برګې بروګې دي نو هغه دا چې چا سره ټیکه وه دا هغه په خپل ترونه راوړي دي موږ ورته ویلي نو چې څوک راشي ما وایي چې د جمعیت جنډه خو پکې مخې ته لګولې ده موږ د مولیانو د دغې مولیانو تابع یو نو جنډه به خود لګو داسې مقصد مې دا دی دا خو پکې مزاح کله وکړم زه چې دا بالکل ساده کي دا چې زه راتلم هغه رنګونه ولدا مې دا مو څه مرداري وکړه خدای بیا خو نه باسه خو دقه سپین به م کړی وی که نه دا د پیلرولې دا تور رنګ ورکړی دی مې دا رنګ خو چې دا تور رنګ صرف دا پټه پوره ده چې د سپین نظر ماتې جوړ شي خبره پوه شوې او دا ډول ډال د ټولو نه ښایسته دی نو جوماتونو کې داسې کوئ ښه رنګ چې ورکوئ دقسې بالکل ساده یا سپین رنګ یا دا مدم غوندې هاف وایټ ورته وایي داسې رنګ ورکوئ نو دا مخې ته شیشې میشې دا لګول ناجایز دي او سړی چې پکې ښکاري نو د منظر توجه خرابېږي په هغې باندې دریم سوال یې کړی د پلار په موجودګۍ کې میراث تقسیمول څنګه دي چې اولاد کې هلکان او جینکۍ دواړه وي بلکل که پلار غواړي چې زه په ژوند باندې دا خپل مال د خپلو بچو ته ورکوم جایز دي کولی شي د میراث په طریقه هم کولی شي چې هلک ته ډول او جینۍ ته سنګل ځمکه ده هلک ته 2 جریبه میلاویږي جینۍ ته به جریب میلاویږي لور ته او بل یو روایت داسې هم پکې راغلی دی چې په خپل ژوند یې تقسیموي نو د هلک او د جینۍ فرق به نه کوي لور ته او زوی ته به یو شان ورکوي خو خیر هغه یو روایت دی نور چې کومه دی دا د میراث په انداز باندې به تقسیموي ډېر ښه خبره ده که څوک مخکې کوي نو ودې کړي لا میراث شوی نه دی دا د ده ملکیت دی میراث دې ته وایي چې سړی مړ شي او مالي پاتې شي نو هغه بیا د هغې وارثان دي د اولاد دی وغیره کولی شي